مونه احترامات قدرمندو ستاسو دغه ټیم په کالج کې ناست یم او په کالج کې د شجرکارۍ مهم شوی دی. په هغې کې د اسرار صاحب د افیس مخې ته یو ګارډن یې هم چې دی جوړ کړو ډېر ښکلي انداز سره چې د پکې بوټي کرلي دي او اسرار بابو په دې کې خپل چې دی دلي لګنو دغه شجرکاري کړې ده. نو د دې حوالې سره به د اسرار صاحب نه انټرویو لرو، هغې سره به خبرې کوو چې اسرار صاحب خپل افیس مخې ته چې دی ګارډن جوړ کړی دی. نو دې حوالې سره به هغې سره تفصیلي خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ګورئ زمون کالج کې د شجرکارۍ یو زبردست مهم آغاز شوی دی او ان شاء الله ورځ ته ورځ کالج ښایسته کیږي. تاسو زمون د کالج دغه وګورئ نظاره. پروفیسر اقبال صاحب ته پرنسپل صاحب سپیشل ټاسک ورکو چې یاره تاسو د کالج د بیوټیفیکیشن دپاره بوټي وکرئ. نو د هغې دپاره بیا چې کوم دی زموږ سپارډنټ نثار صاحب یو میټینګ کال کو د مالیانو او هغوی ته دا ټاسک حواله کو. نو دا شاته وګورئ، دا مختلف ځایونه موږ دوی ته وښودل. دلته ډېر زیات داسې ځنګلي بوټي و هغه هم لرې کړه او ډېر ښکلي بوټي نوي راوړه. په دې کې چې کوم دی چلغوزې بوټی ډېر زیات راغلو او ولګېدو، ورسره ګلاب ولګېدو. نو انشاءالله ورځ ته ورځ به تاسو ګورئ زموږ کالج به ښایسته کېږي. تاسو بسم الله الرحمن الرحیم. هسې خو مونږ ټول کال لګیا یو په دې کالج کې، د دې مالیانو په مرسته باندې لګیا یو، شجرکاري هم کوو او د دې بوټو خصمانه هم کوو د دې دپاره چې دا کالج ښکلی وي او دې هلکانو ته یو ښکلی ماحول میسر وي. زه به اکثر چې په دې لار تلم دا ځای مونږ سره دا لږ شاړ غونته و. نو اسرار د دې دا کنټرولر افیس دی، اسرار به ما ته اکثر دا ویلي چې یاره دا ځای مونږ ته ښکلی کړه. نو د ده په مدد سره چې کوم دی دې ځای کې مونږ د چلغوزي بوټي او د ګلابو دا کیارۍ جوړه کړه او دې کې ټولو نه لوی لاس مونږ سره د جناب پرنسپل شریف ګل صاحب و چې هغوی د فارس نه د هغوی یو ملګری و او هغوی ورته ریکویسټ وکړو او د هغوی په ریکویسټ باندې دا بوټي مونږ له هغوی مفت راکړل او دلته مونږ دا بوټي وکرل. او اسرار لګیا وي سهار چې راشي خپل کلاس پور ولګوي، پیپ ولا لاس کې ورکړي، د دې خصمانه هم دوی کوي، د اوبو خیال یې ساتي. نو انشاءالله مونږ په آینده کې هم کوشش کوو چې په کالج کې مونږ سره کم خالي ځایونه دي چې هغې کې ښکلي ښکلي بوټي وکرو او د کالج ماحول ښکلی. مهرباني.